کتونکو ایلاب خان شیرپوی مو نن شپږیشتمه نیټه ده. شپږیشتمه نیټه چې کومه ده په ملک کې نړیواله ورځ لمانځل کېږي د منشیات، یعنی د انسداد منشیات ورځ لمانځل کېږي. په نن ورځ باندې مختلف ځایونو کې دستوري کېږي، NGO چې کوم دی دستوري کوي. نن په کار به چې 400 کې په نن ورځ باندې دستوره شوې وه، موږ به یې ستاینه کړې وه. خو د منشیاتو ورځ چې کومه ده، یعنی داسې ورځ لمانځل دا د څه دپاره وي؟ داسې ورځ چې کوم دی دا تقاضا کوي چې موږ د منشیاتو خلاف چې کوم دی کمپین وچلو او موږ خلک راویښ کړو. موږ د دغه شانتې خلکو ملګرتیا ونکړو. څوک چې په سیمه کې دا ناسور خرڅوي او داسې ستاسو په سیمه کې دا منشیات والا وي، نو د هغوی علاج وکړو، هغه چې کوم دی هسپتالونو ته بوځو، هغوی له چاندي وکړو. خو مخکې به پوډر و یا چرس وي، ملنګي نشه ده. پوډر چې کوم دی هغه انسان دلتوب ته بوځي. خو آیس راغلی دی. آیس یو داسې نشه ده چې دا قاتله نشه ده، دا خودکشه بمبار نشه ده. دا چې وسوس کی یا به علاج کې یا به تخته یا به تخپل تختی. ان تاسو به کتلی زوی لګی شوی د مور وجلې ده، خاون لګی شوی دی، خزه لاله کړی ده، خاون لګی شوی دی، خپل بچی وجلې دي. دغه نشي اثرات دي. او اوس به لا بل نشر وته د سویلر نشه چې کومه چې په هوا کې دی ګرځي. نو دا د نشو قسمونه دي او دا نشي څنګه راځي دی وخت کې په دې ملک چې کوم دی دا نشي ډېرې زیاتې شوي او په دې حکومت کې چې کوم دی دې نشو له ډېر زیات دوام ورکړی شو، د دې مخه ونیوله شوه، سمګلران زیات شو. دې کې د انتظامي پولیس او د حکومت او د هر چا ناکامي ده. دې وخت کې ګوره په 400 کې مخکې به پخوا دلته کې یو ډي سي پي صاحب ابتیار شاه خان، اوس اس پي دی، یو ډېر تکړه افسر چې هغه دلته کې د کله د حالاتو ته وکتل، هغه د 400 په هسپتال کې یو کمره کوله وکړه او په خپلو پیسو د یار دوست نه هغه به چانده اخیستله او د دغه شانتي پوډریانو نشیانو چې کوم دی هغه به علاج کوو. اوس په 400 کې 15 نجي هسپتالونه دي، پرایوټ هسپتالونه دي. په کار هم دي چې نور هم زیات شي، ځکه چې پوډریانو نشیانو وایسکون کې چې کوم دی هغه هم ورپسې زیات شو. یو سرکاري هسپتال یو سرکاري هسپتال د دومره نشیانو له کاپي دي نه دی کاپي. اوس کوم چې نجي هسپتالونه دي نو تاسو ته پته وي چې سوشل ویلفیر طرف نه هغوی سره د اګریمنټ دی چې 25% په هغه رعایت کوي، یعنی 25% چې کوم دی هغه به مریضانو سره رعایت کوي یا پکې پریخوم داخلي. او خو زموږ 400 کې چې کوم هسپتالونه دي د نشیانو حوالې سره نه هغوی ډېر زیات کوشش کوي چې یاره موږ د دغې خلکو علاج وکړو. هغوی د یو بل ته مینت کوي، د یو بل نه ډونیشن غواړي د دغه پوډریانو دپاره چې په هغوی باندې کوم اخراجات راځي چې هغه موږ پوره کړو. نو نن ورځ دا تقاضا کوي چې موږ په دې کې خپل یو کردار ادا کړو. د هغې خلکو مخه ونیسو کوم چې آیس فروش دي او د دغې خلکو مخه ونیسو کوم چې آیسکون کې دي چې دوی علاج په څه طریقه باندې وکړو. بله نن ورځ چې کومه ده دویمه ټارچر ډی. نو ټارچر ډی چې کومه ده یعنی دا نن لمانځل کېږي. نو تاسو ته پته پولیس دا په تاڼه کې موږ مثال ورکړو که نه لنډه دا چې یاره پولیس مثال چې کوم دی چې یاره پولیس وخل کوي او په جرم په سړي باندې مني. نو ټارچر ډی ده. وخل چې کوم دی دا بالکل بند دي، وخل نشته دی. په وخلو په ذریعه باندې تفتیش بالکل نشته دی. په کور کې په زنانو باندې تشدد چې کوم دی د لپاره قانون سازی شوي دي. په کار دي چې په کومو زنانو باندې خاوندان تشدد کوي یا په نور څوک تشدد کوي چې هغوی بهر ته روزي او د دې باره کې رپورټونه وکړي، انتظامي سره رابطه وکړي او د دې مخه ونیسي. نو دا چې کومه ده نو ضروري خبره ده. ورسره کتونکو نن چې کوم دی نو زه به بله یو ډېره مهمه خبره سره کومه. ټارچر ډی چې کومه ده د دې خو خیال ساتل دي او چې چېرته هم تشدد کېږي نو په هغې کې خپل کردار ادا کول دي. خو د دریم ټاپک چې زه څېړم هغه د پولیس دپاره دی چې پولیس په پښتونخوا کې کم تیل هغوی ته ورکړی کېدله یا نور بیروکراټ ته تیل ورکړی کېدله نو ښه خبره ده چې دې وخت کې ملک دیوالیه شوی دی، ځکه چې دا صوبه 9 کاله نه چې په دې صوبه کې کم خلک مسلط دي نو هغوی ته په 97 عرب کې دا صوبه په قرضو کې حواله شوې وه. اوس هغوی دا صوبه چې کومه ده 887 ډبره ته په قرضو کې ورسوله. اوس دا قرض یې څه اخیسته؟ دا خو د انصاف حکومتو په کار دا وه چې دوی دغه قرض کم کړی وي. دوی خو وی چې پر ډے 15 لاک روپۍ چې کوم دی کرپشن کېږي. نو چې هغه 15 لاک روپۍ روز پسې موږ واچو نو 97 عرب نه چې اوس په IMF زموږ قرضدار یو. خو بس خبرې دي، زباني جمع خرچ خبرې دي او ساده لوک خلک چې کوم دی موږ پښتانه په دغې باندې ټرخاویږو او دا خبرې چې کوم دی رواني. نو 887 عرب چې کوم دی دې وخت کې دا صوبه
قرضدار ده او دا قرض به زه ورکوم ته به ورکې دا به زموږ په ټیکسونو نه په دې کې ورکړی کېږي. په دې کې د صوبایي حکومت یو اقدام اوچت کړ چې په تیلو باندې 35% کټ ولګو. زه په ډي سی ولګو، په اے سی ولګو. هغوی چې کوم دی نه دومره ګرځي نه، هغوی د اے سی نه روزي نه، بار ته راځي نه او خو روزي نه لږ وخت له روزي واپس کړي، نور پکې صرف خپل غم خاده کوي کورونو ته یو خوا بل خوا. خو پولیس سره زموږ یو تړون دی، ګش کوي، دا کوي. نو دې کې زه په هغوی هم چې کوم کټ ولګېده دا یو تاثر خور دی چې پولیس چې کوم دی د تیلو په نوم باندې د خلکو نه پیسې اخلي، دا اخلي، دا اخلي. اوس پې د هغې نه زیات اخلي. ولې به زیات اخلي؟ چې 540 لیټر یو تاڼې ته تیل ورکوي. زه به صرف د 4 سري د سیټي تاڼه واچوم. نو 540 لیټر باندې چې تا کټ ولګو نو 300 لیټر چې کوم دی نه هغه پاتې شو. نو دې سره دا دوکه کړې ده چې په 540 کټ نه دی لګولې، بلکې دا نه اخله انتظامیه چې پولیس نه اخله مشران. زه دا یادوم چې دوی دومره ړانده کاڼو چې په دې نه پوهېدل چې 540 په ځای ته په 300 باندې کټ څنګه لګې. نو 195 لیټر تیل چې کوم دی نو هغه یو تاڼې ته پاتې شو. نو چې زه صرف د سیډي تاڼه واچوم نو یو موبایل لپاره پر ډے چې کوم دی 4 لیټر تیل. نو دلته کې خو داسې موبایل یې ورکړي دي چې هغه د هغه پخواني وختو موبایل دي او زاړه انجنې دي او په هغه انجنو چې کوم دی ماخانه ولا 130,000 روپۍ ورکوي. نو په 130,000 کې هغه انجن ټیک کي، ګاډي ټیک کي، ټایرونه ورته واچي. دلته کې د پولیس د موبایل ټایرونه چې کوم دی هغې کې سیخونه راوتلي دي. نو هغه موبایل ډېره زیاته خرچه هم کوي. نو دغه تیلو لپاره دغه نه دی. او د پولیسو تنظیم نشته، خو دوی دا غواړي چې د پولیسو هم یو تنظیم جوړ کړي او دوی هم احتجاجونه د خپلو مراعاتو لپاره شروع کړي. چونکې زمونږ په صوبه کې د ایسای یعنې تاڼېدار تنخواه او د پنجاب چې کوم دی د سپۍ تنخواه دا برابر ده. تاسو ته پتې ښه د یوې میاشتې دوبي خرچه چې کومه ده هغه ورله څو ورکوي؟ هغه ورله ورکوي 1.5 روپۍ. نو په 1.5 روپۍ باندې خو یو جوړه نن سبا نینځلې کېږي. دا کم حالات دي. دوی خو هغه پخواني دور چې کوم دی یاد را تازه کوي. 581 روپۍ چې کوم دی دا د خوراک ورکوي. په دې کې به سهار ناشته کې، غرمې به هم ډوډۍ خوري، ماښام هم ډوډۍ خوري. خو میلمه دې راځي نو هغه هم پکې پالي، به تنخواه دغه سیسټم روان دی. خو دغه خو نورې خبرې دي، په دې باندې هم خبرې اترې کوو. خو د دې وخت کې په تیلو چې کوم کټ لګولې دی نو یو پولیس والا استاذ دی موبایل هغه به یا د بل جیب ته ګوري یا به د خپلې تنخواه نه اچي. یو خو په ایمرجنسي کې موبایل په کار شو، هغه و چې تیل نشته دی یا چې اوس یو جرم لذي نو مخکې رپورټ وي چې یاره تیل به راته اچې. نو تا خو کرپشن له نور هم وده ورکړله. هغه ته ورته تیل چې کوم دی پوره ورکړي نو سبا خو موږ ته غږ نشو کولی که نه. موږ ورته دا وایو چې یاره تا په موږ باندې چې کوم دی نو تا له حکومت تیل درکوي که نه. خو اوس ورته وایي چې تا له حکومت 4 لیټر تیل درکوي. نو په 4 لیټر تیلو کې خو ډېره ګرانه ده. که کوم دغه 3 ټاپک باندې ما خبرې اترې کولې انشاءالله بیا به حاضرېږو. ډېره